سر نه ټیټو دعوا نشو کوی حق نه لرو څه وایو زه د ورمنې پیروکار یم هېڅکله حق نه لري دغه د دین مجسمه وه ورمنه بل طرف ته د عفت مجسمه وه ورمنه یحیی مزندني دغه تاسو به مخکې اورېدلي وي ښه تبرک پوره بیا درته یایم څه د ورمنې دغې واقعا دغې جملې کې یو د عفت و حیا معراج پټ دی یحیی مزندني یایي څه زه مولای کائنات مولا امیر المؤمنین سره کوفې کې نږدې مخونه و همسایتوب کې اوسېدلم 20 کاله یا 7 کاله مختلفو روایاتو په مطابق دومره مو زندګي کړي دی خو مو دغه ټوله عمر کې چېرته زندګۍ کې یو وارې د ورمنې هغه عظیم چادر لیدله خو در کې نور څه د ورمنې اواز مې هم نه دی اورېدلی دومره عفت نه ډاکه بیبي هېڅ کله به دا قدردانه بیبي خپلې قدردانې عظیمې ورمنې زهرا سلام الله علیها مور قبر ته تلله مور قبر ته به دې شکل څه تلله څه ورمنه بیبي به ورځې نه تله ورمنه بیبي به شپې ټیمې مور قبر ته تله بیا به څنګه تله مخکې به تنه علي روان و ښي طرف ته به حسن روان و چپي طرف ته به حسین روان و هېڅ کله د ورمنې بیبي قبر ته څه کله د ورمنې دغه قافله راورسېدلی بیا به مولای کائنات مولا امیر المؤمنین حسن جان ته غږ وکړو حسنه زویه زهرا بیبي قبر نه کومې شامې لګېدلې دي هغه مړېږه مولا بابا ویلې دغه یقینا شپه د شپې ټایمې به شام سره څه برېښي وته کو نه شام یې ځکه مړېږه څه زه دغه هم نشم برداشت کولی څه د ما لور زینب سلام الله علیها چوک سیره وکسي د ورمنې سیره چوک وکسي د عفت ورمنې بیبي اصل مصیبات څه دغه نه دی وړونو څه ورمنې ته پیغورونه وشول وړونه شهیدان شول وریرونه شهیدان شول مصیبات هغه دی څه ورمنې په خپله بیان کړی دی هر وخت کې به ورمنې صرف دومره ویله څه کله ملعون یزید خدای ورباندې لعنت وکړه هغه دربار کې څه کله دغه لوټلې کاروان ودرېدلو که نه مسجد اموي کې اس اخ ټایم کې ورمنې بیبي اندغه فریاد وکړو امن العدل او ملعونه هغه آیا یبنة اللقاء مو آزاد کړي زویه هغه څه د تاسو پلاران تاسو نیکونه مو آزاد کړل مو غلامان یو فتح مکې په مکې کې اوس آیا دا هغه عدل دی څه د تا حرام د تا خلخانه پردې کې دی اموی مو سهرانې پرده نشته دی ورمنې مصیبات اندا دی ورمنه د عفت ده حد کې وه څه هغې فقط اندیوانه راوچاته کړله عزیزان گرامی یقینا د کائناتو عظیمې ورمنې بیبي اندغه عقل نه ډاکه عقیلې بني هاشم وه دغه روایت مو یو مخکې بیان کړی یو بیا وایم سندونه وکې عظمات ورکېدی یو بیا تکرار کړو هېڅ لسم په مازدیګر باندې سجاد مولا امام صادق علیه افضل الصلاة والسلام د فرمایش کې هېڅ لسم په مازدیګر باندې د ورمنې عقلانیت ته د ورمنې عقل ته تعجبت ملائکة السما وشوه د اسمان فرشتې حیرانې شولې اسمان فرشتو هم داسې ویله څه چیرې موږ ته ښه پاته ویسه د آدم نسل کې دومره عظیمه ورمنه موجوده دی دومره عقل نه ډاکه د کامل عقل مو فلسفه و عرفان کې ملایکو ته عقل نه یایو یعنی د عالم عقل دی هغه کامل عقل دی عقل کل دی هغه عقل کل ورمنې عقل ته حیرانې شولې نو بیا د کوم عقل دی کوم عظمت دی کومه بزرګي دی وړونو عزیزان گرامی دغه د کائناتو عظیمه چښتنه بیبي دی نماده که نه زینب یعنی زینون اب دا د پلار زینات دی علی د کمالاتو چښتن د فضایل و معراج هغه د پاره زینات چوک دی ورمنه زینب سلام الله علیها هم چا د پاره زینات نه دی علی د پاره زینات دی
هغه علی هغه زین السماوات والارض، هغه د ځمکې و اسمانو زینت دی. بیا هغه علي دپاره ورمنه زینب زینت دی. هغه علی نه ورمنې بیبي داسې شجاعت خستی و، داسې شجاعت یې تر نزده کړی و، دومره بهادري تر نزده کړې وه. د ورمنې زړه دومره زړور زړه و، عباس په شانتې زړوره وه بیبي. څه کله دغه کیناتو قدردانه بیبي عظیمه بیبي د یزید ملعون دربار کې ودرېدله. یزید ملعون دربار کې بیبي قیدي شکل کې وه، لاسونه یې بسته و، هر طرف ته دښنه و. څه بیبي کوم طرف ته سترګې غړولې، هر طرف ته دښمان ولاړ و، د دښنو مجموعه وه. مسجد اموي کې هغ ځای کې څه کله بیبي ودرېدله، څه کله بیبي ولاړه دی، یزید ملعون زخم زبان شروع کړلو، پیغورونه شروع کړل، طعنې شروع کړلې. وشوه دغه ټایم و څه د ورمنې رګو کې د علي وینې جوش وکړلو، یو غږ یې وکړلو، ای ملعون ته څه ګمان کوې؟ تا څه خیال دی؟ څه تا ما ورور حسین کربلا کې شهید کړلو، تا دا خیال دی څه د حسین ذکر به ختم کی، حسین به کربلا کې دفن کی. کید کیدک وسع سعیک وناصب جهدک والله لا تمحو ذکرنا. څه کوشش کوه شوی کا ای ملعونه، کوم تقادر کې وي استعمال کا ای ملعونه، څه کوم قید کوه شي، کوم فریب کوه شي، څه چلکي د زاویې استعمال کا. خو ما خدای نه قسم دی ایمو ذکر نشي ختموی. نن دنیا کنج کنج کی فقط یوه ناره دی، هغه د حسین ناره دی، یزید نمایه ورکه دی. نن خو دنیا کې سترګې وغړوي شي، یزید چوک نامه اخیستی شي. یزید دومره ذلیل کړلو، دومره شرمنده کړو، دومره پست کو، دومره پلید کو ورمنې خپلو هغه مبارکو الفاظو سره، مبارکو خطبونو سره. یزید هغه نجس العین حیوان په شانتې وګرځېدلو. دا جمله زه ډېره کوم ولې څه واقعا دغه حق دی د ورمنې ډېر زیات هغه یزید پلید کړلو، دومره پست کړلو، څه هغه نجس العین حیوان په شانتې شولو. څه ډېر کسان د وغواړي څه دغه پاک کي، هغه د خود نشي پاک، څه دوی دا ورسره نجس شي، دوی دا ورسره نجس شي. ډېر کسان نه نشته څه د یزید پیروکاري کوي، یزید طرفداري کوي، یزید طرف ته د خوا کوي، یزید کوشش کوي څه صافي کي. دا وایي څه نه، نعوذ بالله یزید د حسین حکم نه ورکړی، اما ورمنې دې جملې سره ثابته کړله څه مو حقیقي دشمن همدغه یزید پلید دی. ایس هغه مسجد اموي کې یو آیت الله بزرګوار دی، څه یورې آیت الله فاطمي نیا، خدای ورباندې رحم وکړه، ډېر بهترین شخصیات و ښکلی روحتي به هم و. هغه شخصیت به دا ویله څه زه یورې شام ته لاړ وم، مسجد اموي ته لاړلم. هغه مسجد اموي څه چا د شام زیارتونه کړي دي، لیدلي به ډېر وسیع مسجد دی، چا نه وي څوک نه وي لاړ. خدای ورته بار بار هغه مبارک ځایونه ورته نصیب کړه پروردګار د ورمنې د وړې بیبي قبر. خو څه کله مسجد اموي مو ولیدلو، څه فورا یې متخیل کې انده راغلله څه همدغه مسجد منځ کې د خلو منځ کې ورمنه ناسته وه، ورمنه ولاړه وه. دومره حالات مو بدل شولو څه مغه ځای کې مو وعده وکړه څه زه به بیا دغه مسجد ته بیا ساری نه راځم. برداشت نه کېږي، برداشت نه کېږي. سهار طرف ته دښنه ولاړ، ورمنه تنها ولاړه وه، د علي مېړنۍ لور بېله ولاړه وه. اما د شجاعت و بهادرۍ مقام خو وکړه که نه، تک و تنهایی داسې ذلیل کړل، دومره پلید کړل، څه نن د یزید نمایه ورکه کړله. چاته د یزید قبر پاته شته چېرته دی؟ چېرته یې نښکه شته، اثار یې شته؟ د ورمنې خطبې وي، داسې کمه بیبي نه دی.